بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن المعطوف في حكم المعطوفين إذا كان الأول صفة لشيء أو خبر لأمر أو صلة أو حال فالثاني كذلك أيضا. فدې عبارت کې مصنف د معطوفین په باره کې فائدہ بیانوي چې معطوف بدا به معطوفین په حکم کې وي. کچری معطوفین صفت وي نو معطوف هم سوي صفت بوي. لکه جاءني زید العاقل والعالم، ٹھیک ده کنه؟ نو زید موصوف ده کنه، وعاقل معطوف علی دا صفت وکي کیږي د زید د پره، نو العالمو بس وي ته وي دا هم صفت وي. معطوف علی مل کړه د صفت وي دوړه ښا، ٹھیک ده کنه؟ او خبر الامرین یا خبر وي معطوف علی خبر وي نو معطوف هم سوي خبر بوي. لکه زید عاقل وعالمون، زید مبتدا ده، عاقل معطوف علی خبر ده، نو عالمون معطوف هم سوي خبر بوي، ٹھیک ده؟ او کچره معطوف علی سیلوي نو معطوف هم سوي سیلوي. لکه قام الذي صلى وصام، قام الذي صلى وصام، نو صلى معطوف علی ده کنه، دا سیله دی الذي دی پر ده، نو صام هم سوي معطوف علی سیله بدی الذي دی پر وی. معطوف علی صلى جمله فعلیه معطوف علی شي او صام جمله فعلیه معطوف شي. معطوف علی مل کړه په ټول سیله شي دی الذي دی پر، موصول سیله مل کړه فاعل شي دی قام فعل دی پر، ٹھیک شول؟ او حالا کچری معطوف علی حال وی نو معطوف هم سوي. لکه جاءني زید مشدودا و مضروبا، تو دې څه کې وګوره مشدودا معطوف علی ده کنه، حال د زید ده پورا، نو مضروبا هم سوي معطوف ده هم سوي حال بوي، معطوف علی مل کړه دوه سوي حال بوي. فالثاني كذلك ايضا دوم داسي. وثابته فيه، وثابته د عطف سي کېدلو کې بسوي چې کوم ځکه به دوه کلمې مو معطوف نه جوړو، کله به معطوف نه جوړو، یکه د پر ثابته تبینوي چې په کوم ځکه معطوف د معطوف نه په ځای باندې راوستل جایز وي، نو هغه کې به عطف جایز وي. او چې کوم ځکه معطوف د معطوف نه په ځای باندې لګول جایز نه وي، نو هغه کې به عطف هم سوي نه وي جایز، ٹھیک ده کنه؟ لکه جاءني زید و امر، اوس د امر د زید په ځای ذکر کول جایز دي کنه؟ کچاوي جاءني امر و زید نو بیا هم سي ده، ٹھیک شول؟ نو عطف جایز ده. خو کچره یو زید سوي چې الته کې معطوف د معطوف نه په ځای باندې ذکر کول جایز نه وي، نو اځه کې به عطف ما نه وي جایز. مثال به څه شي دي؟ ما زیدنا قائما ولا ذاهبنا امرنا. هغه مثال چې کوم ځای کې معطوف د معطوف نه په ځای باندې ذکر کول دا جایز نه وي. هغه مثال به څه وي؟ لکه ما زید قائما ولا ذاهب امر، نو په دې ځای کې عطف نه ده جایز، او عطف نه جایز ځکه چې دا ذاهبون عطف د په قائمون باندې صحیح نه ده، ذاهبون عطف په قائمون باندې صحیح نه ده، ویل نه رسي ځکه چې د قائمن دا خبر دی ما دې پر جوړیږي، ٹھیک ده؟ او په قائمن کې یو ضمیر د چا ته راځي دا زید طرف ته راځي دا، ٹھیک ده کنه؟ او ذاهبون دا ادلی پورا فاعل امر دا، ظاهبن د فاعل شي دا امر اسم ظاهر دا، ٹھیک ده کنه؟ په دې کې ضمیر نه ده، نو دا د قائمن په ځای باندې نشر واستل یا قائمن په ځای باندې نشر واستل، نو چې کله قائمن په ځای باندې راتلی نشي نو عطف هم نه دسي،
ٹھیک ده کنه البته عطف د جملې په جملې باندې بیا صحیح ده عطف د جملې په جملې باندې بیا صحیح ده ٹھیک ده کنه نو دې ذاهبون عطف په قائمن باندې جایز نه ده پوه شوې په وای دي کومه پوه شوې په خاو ګره مخکې ته وضابطة فيه انه حيث يجوز ان يقام المعطوف مقام المعطوف عليه جاز العطف وحيث لا فلا چې کوم ځکه عطف جایز نه مطلب چې معطوف د معطوف نه په ځای باندې ذکر کول جایز نه وي نو بیا عطف هم جایز نه ده والعطف على معمولي عاملين مختلفين جائز چې عطف د دوه مختلف معمول د جایز ده ٹھیک ده کنه د دې نه دا بینوي چې یو حرف عاطف په ذریعه سره یو حرف عاطف په ذریعه سره د دوه مختلفو عاملو دوه مختلف معمول عطف جایز ده یو حرف عاطف په ذریعه سره د دوه مختلف عاملینو ٹھیک ده کنه دو مختلف معمول و عطف جائز ده پوشی کپوشی عاملین سوی مختلف پی و دی معمولین سوی ام مختلف پی نو دی هر عامل معمولین دا معطوفان لی و دی بل عامل معمولین معطوف جوړول دا جائز دی ٹھیک ده کنه معطوف جوړولی جایز دی خودی دی پر شرط صدا شرط دادا چې مجرور به مقدم می معطوف علیه مجرور دا به مقدم می په مرفوع و منصوب باندې پوه شو به د دو عاملینو مختلفینو ٹھیک ده کنه دی معمولین عطف جائز ده په بل باندې پوښي دو عاملینو مختلفینو ٹھیک ده دی عاملانو عطف جائز ده پوښي دیو په بل په معمولینو باندې پوه شئ بورډ مرکز ته نو څه کوم نه سرنګ ورو ما پرېږده پوه شو پیزا مشتری ټیم لګي د حفظ ولا دورو شروع کړی روزي کنه نو دې شور ما کو ډیر باندې خبر کې ډیر باندې کې نو شو نو څه دې کنه شو ته هم بل نه کنه قریب دوست مداوی چې دیو عاطف په ذریعه سره دوه مختلف عامله ایغي دو مختلف معمولو ٹھیک ده کنه بوندې د دو اسمونو عطف څه ده جایز ده ٹھیک ده خو کله شرط ده دادا چې معطوف علیه مجرور به مقدم می ٹھیک ده کنه په منصوب په مرفوع باندې لکه فی الدار زیدون والحجرة امر فی الدار زیدون والحجرة امر نو دې څنګه وګورئ فی عامل لا فی څه عامل لا دې پر الدار معمول ده دې پر الدار معمول ده ٹھیک شول او دا معمول معطوف علیه ده واه پته د الحجرة دا معطوف ده ٹھیک ده کنه نو دې فی پر دو معمول شو کنه فی عامل لا او دې پر دو معمول شو زید و عمرو دې پر عامل معنوي ده دې پر عامل معنوي ده نو زیدون دا معطوف علیه ده و عمرو معطوف ده پوشی نو ترکیب به شي
فی حرف جر الدار معطوف علیہ و حرف عطف الحجت معطوف معطوف علیہ مل کر دا مجرور شجار مجرور به خبر مقدم شي امرون معطوف علیہ و حرف عطف ما غدا کنه ٹھیک شو و زیدون معطوف علیہ و حرف عطف زیدون معطوف علیہ و حرف عطف امرون معطوف علیہ مل کر دا مبتدا مؤخر شي پوښی په نو د دوو عاملو ٹھیک ده کنه د دوو مختلف عاملو معمولینو باندې ٹھیک ده کنه اتپ د دوو اسمونو جایز ده خو شرط د څه ده معطوف علیه مجرور به مقدم می په مرفوع په منصوب باندې لکه دې مثال کې وګورئ دې مثال کې وګورئ پوه شوي په دې باندې نسبونه مثال بشي چې په منصوب باندې معمولی منصوب باندې مجرور مقدم وي لکه ان فی الدار زیدا والحجرة امرنا ٹھیک ده کنه الترکیب من دغه اوسی فی هذه المسألة مذهبان آخران په دې مسئله کې دوه مذاهب نورم دي کوم دي امام فرا په نسبت باندې مطلقاً جایز ده امام فرا په نسبت باندې مطلقاً جایز ده د دوو عاملو ٹھیک ده کنه د دوو مختلف عاملو معمولین نو باندې اتب د دوو اسمونو مطلقاً جایز ده که مجرور معطوف علیه مجرور مقدم وي او که مؤخر وي ٹھیک ده کنه چا پنځه امام فراس سے پنځ باندې مطلقاً جائز ده وا قیاس کوي په څه باندې په صورت باندې چې کوم صورت کې مجرور معمول معطوف علیه مقدم می په مرفوع په منصوب باندې ٹھیک ده کنه او د علامه سیبوی پنځ باندې مطلقاً ناجائز ده وای کې اس کې په کوم صورت باندې په صورت باندې چې کوم صورتونو کې مجرور مقدم نه وي په منصوب او مرفوع باندې اجازه ده کنه ناجایز د جمهور په نسبت باندې دا صورت د سبای په باندې د بلم کیس کوي چې لکه څنګه ناجایز ده نو دام ناجایز ده پوه نه شو په امام فراسي به چې مطلقاً جایز ده او په کوم صورت باندې کیس کوي چې لکه د کوم کې مرفوع مجرور مقدم نه وي په مرفوع په منصوب باندې ٹھیک ده کنه اګه اس کې په کوم صورت باندې چې په کوم کې مجرور مقدم مرفوع په منصوب باندې ٹھیک ده کنه وسبوی چې مطلقاً ناجایز ده ٹھیک ده کنه اګه صورت چې په کوم کې معطوف علیه مجرور مقدم می معطوف علیه مجرور مقدم می په مرفوع په منصوب باندې دا کې اس کې په صورت باندې چې کوم صورت کې معطوف علیه مجرور مقدم نه په مرفوع په منصوب باندې غیر دا ناجایز ده نو دا بنم څه ده امام فرا صاحب جواز له صورت باندې دا د جوازم کیس کې چې دوړه جایز دي پوه شو په بس تا